وادی کشمیر کے غازی بہت مجبور ہیں، ہند کے زخموں سے ہم سب کے بدن بھی چور ہیں، ہر طرف سے ہند کی فوجوں میں ہم محصور ہیں، پھر بھی ہم آتے مگر افسوس تجھ سے دور ہے، کیا کریں ہم تیرے پر سے کو بھی آ سکتے نہیں، تیری مٹی کو ہم آنکھوں سے لگا سکتے نہیں، کیا کریں ہم تیرے پر سے کو بھی آ سکتے نہیں، تیری مٹی کو ہم آنکھوں سے لگا سکتے نہیں، تیرے اینٹوں کو کلیجے میں چھپا سکتے نہیں ہم، مگر تیری شہادت کو میرا مانے ظلموں نہ کی گی داغی سرا سیاسی معاشرتی اسلامی نگاہ باندے زمن ټول همدردی د هغې کشمیر د مسلمانانو سره دي، د هغې بیبیانو سره دي، د هغې ماشومانو سره هم دي، چې هندوان پرې ظلم کوي او زموږ نه چې څه تعاون کېږي کومه طریقه کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان سمجھ سکیا پاکستان سمجھ سکیا کشمیر یا تیری سکیا کشمیر یا تیری سکیا آزاد کشمیر خو آزاد شو، خدا مقبوضه کشمیر چې کوم پاتې دا به آزاد شو، خو دا زمونږ د مشرانو د غدارۍ په وجه باندې، د هغې وخت کې د بعضې جرنیلانو د غدارۍ په وجه او د هغې وخت کې د څه سیاسي مشرانو په وجه باندې پاکستان سره باقي کشمیر آزاد نه شو، پاکستان سره شامل نه شو، خو د کشمیر مسلمانان مسلسل هغه جدوجہد جاري وساتو او په 1948 کې اقوام متحده په لومړي ځل باندې د کشمیر مسله اوچته کړه، جنګ بندي وکړه، بیا په سن 50 کې قرارداد منظور کړو او هغه قرارداد کې دا وعده وکړه چې د کشمیر د خلکو نه به تپوس کوو چې تاسو پاکستان سره یو ځای کېدل غواړئ که انډیا سره تل غواړئ، او نن اویا کاله پس هم د کشمیر د خلکو نه تپوس ونه شو، کشمیریانو جدوجہد مسلسل جاري وساتو، پاکستانی قوم هم هغوی سره مرسته جدوجہد جاري وساتو، خو د بدقسمتیانه زموږ حکمرانان په منځ کې چې رالل نو هغوی د کشمیر سره او د کشمیري مسلمانانو سره مرسته ونه کړه، بلکې د هغوی د وینې سوداګانې وکړې، مشرف د وینې سودا کړه د مسلمانانو د کشمیریانو، نواز شریف د هغوی د وینې سودا کړې ده، نور زموږ سیاسي لیډران په دغه کې شریک دي چې د کشمیریانو وینې خرڅه کړه، خپل تجارت یې وکړل د خپل ځان حکومت ته مضبوطولو لپاره، د امریکې د خوشحالولو لپاره، کله یوه خبره او کله بله خبره وشوه. یوازې کشمیر کې نه په نورو ملکونو کې چې مسلمانانو سره کوم ظلم کېږي موږ د دغه ظلم غندنه کوو او اقوام متحده چې دا سترګې پټې کړي دي موږ د هغوی په هکله کې هم دا وایو چې دا دې سترګې وغړئ، دا ظلم دې نه کوي، د انصاف نه دې کار واخلي، د انصاف فیصلې دې وکړي، دا اقوام متحده اصل برای نام اقوام متحده ده ډېر زیات ظلم شروع دی، د ډېر وخت نه شروع دی، خو موږ د انډیا فوج ته دا وایو، انډیا ته دا وایو چې دغلته کې یو ورکوټې خطه او لږونته کې مسلمانان بېشکه ستا د ظلم شکار دي، وکتو چې څومره د خوښې ظلم وکړه، موږ یې سیاسي او اخلاقي حمایت کوو، خو دا یاد ولره چې انشاءالله العزیز دا به د غاړې توق او د پوزې پیزواني خلاص به ترې نه شي چې 100 لکه فوج لرې لره، خو انشاءالله العزیز د کشمیر ځوانانو ستا دغه ظلم ته مخې ته سینې ډال کړي دي.